نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقال الله تبارك وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وستكونوا ندامة يوم القيامة رواه البخاري. دا کور د آخرت مونږ ګرځولې دا کسانو دپاره چاوی په ځمکه کې سرکشي او بغاوت نه غواړي او نه فساد او ښه انجام دا د پرهیزګارانو دی. سورة قصص آیت نمبر 83. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. قیامت په ورځ باندې به دا دوستان او دا محفلي دا به د انسان دپاره یو ډېره پریشاني او د یو بل دشمنان وي. کم محفل، کم برګري او کم تعلق د انسان وخت ضایع کړی دی او دین یې برباد کړی دی. دا به د قیامت په ورځ در لپاره یو لوی وبال وي او دا به د یو بل دشمنان وي الا المتقین، مګر هغه مجلس چې هغه د دنیا او دین نه دی تباه کړی، هغه مجلس پر در لپاره دوست وي او د ګټه وي او کامیابي وي. سورة زخرف آیت نمبر 67. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یو زمانه به راشي او خلک په دې مشرۍ پسې ډېر حریصان شي او د مشرۍ د حصول لپاره به هر قسم حربې استعمالوي او هر قسم کوشش وکړي او خلک ول نه غواړي چې ورکړي، ولا خدای په خپله غواړي. وستكون ندامة یوم القیامه. او دا بیا د قیامت پر ورځ در لپاره یو پښیمانتیا وي او یو پریشانی به وي. د هغې وجه داره د ابو سعید خدري او د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو روایت دی، صحیح بخاري نقل کړی دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې ما بعث الله من نبی ولا استخلف من خلیفة الا كانت له بطانتان. وی هر یو نبی چې راځي یا هر یو مشر خلیفه جوړیږي یا یو امیر او مشر جوړیږي، د هغه دوه رازدارانی، یو رازدار د هغه یو فرشته وي الله ورسره مقرر کړی وي، بطانة تأمره بالمعروف وتحض علیه، چې هغه د سړیتوب کارونه حکم ورته کوي او هغې باندې تیزوي. وبطانة تأمره بالشر، او بل هغه رازداري چې هغه ورته د شر حکم کوي دا کوه وتحض علیه، په هغې تیزوي. والمعصوم من عصم الله، او چې الله یې بچ کړي نو بس دغه بچ دی. په دې وجه باندې نبي علیه السلام وفرمایل چې تاسو مطالبه په زور مه کوئ چې ماله خامخا اختیارات راکړئ، الا هغه وخت کې چې تا ته پته ولګي چې یو نااهل ته اختیارات میلاویږي، لکه حسین رضی الله عنه د یزید خلاف راپسېدلی یا یوسف علیه السلام دا خپل وخت بادشاہ ته ویل چې دا وزیر خزانه مال راکړه، ځکه چې ما وکتل چې دا ضایع کېږي.
نو که فرض که داسې وي چې دته پته رایي چېرې دا ضایع کېږي او دا بل سړی دا نشي چلولی شي او زه یې چلولی شم، نو په دې وخت کې مطالبه بیا پکار ده. خو که داسې نه وي نو بیا یې داسې انجام وي چې کله غواړي که نه اذا اراد الله بالامیر خیرا جعل له وزیر صدق، چې کله دې مطالبه نه کوي او خلک یې مجبوره کړي په زور، لکه عمر ابن عبدالعزیز او عمر فاروق او دغه شانتي دغه خلک، الله تعالی دله یو رښتینی وزیر هم ورکړي. ان نسیه ذکره، که خبره ترې هېرېږي نو هغې ورته یادوي، وان ذکره اعانه، او که چېرته ورته یاد وي نو امداد یې کوي. واذا اراد به غیر ذلک جعل الله وزیر سوء، او چې کله داسې وي چې هغه په خپله اختیارات غواړي او نااهلي، نو الله تعالی هغه لاندې ماتحت وزیران داسې نااهل ورکړي چې ټول فاسقان فاجران ډاکواني. ان نسیه لم یذکره، که رده نه هېر شي نو هغوی ورته یادوي نه. وان ذکره لم یعنه، او که ورته یاد وي نو په نیک کار کې سره تعاون هم نه کوي. ابو داود په سند جید نقل کوي. له دې وجې نه دا اختیارات ډېر خطرناک شی دی. دا چې اخلي نو مخکې به ته سوچ کې چېرې زه دا اختیاراتو سرته رسولی شم او که نه، دا پوره کولی شم او که نه. د دې وجې نه خلفاو راشدینو اختیارات چې وو نو هغوی ډېر په مجبورۍ اخیستي وو، مجبورۍ باندې. نو الله تعالی هغوی ته چې کوم تعاون ورکول، لکه عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله چې کومه دی نو هغه خلقو مجبوره کړی دی چې ته حکومت واخله، ستانه بغیر بل څوک چې واخلي نو نقصان به وي، مسلې به وي، او ورته جوړ نه و. دا ډېر ګران کار دی. د هغې وجه اصل کې دا چې کم خلکو صحیح خلافتونه حکومتونه کړي دي نو هغه ګورې پکې خپل مال نه خلاص شوي دي، دا خپل مال نه پکې خلاص شوي دي. او نن سبا زمونږ خصوصي زمونږ د وطن حکمرانان چې کومه دی نو هغه خو چې اختیارات واخلي نو کال پس چې کومه دی دنیا مالداره خلک دي. یو پکې د مال نه خلاص شو، کم یو پکې د مال نه خلاص شوی دی چې مړلی نو دومره غټ بینډ بیلنس یې سوا د ضیاءالحق صاحب نه، هر څنګه چې انفرادي ژوند دی برابر غل نه و. دا به بینک کې 11,000 روپۍ وي، نه بنگله وه، نه کوټي وه، نه جزیرې وې، نه نور څه. لیکن نور کم یو سړی دی، کم پاکستان کې پاتې شوی دی چې هغه خپل مال پکې بیللی، ځان یې نهر کړی دی، ځان یې وږی کړی دی، تر څو پورې چې مشر بادشاه خلیفه امیر وزیر د کور مشر تاسو ګورئ که نه، د کور مشر پلار چې ځان وږی کړی نه وي، ځان یې خفه کړی نه وي، بچي نشي مړولی، نه بچي خوشحاله کولی شي. پلار اول ځان خفه کي، ځان پریشانه کي، نو بیا بچي چې کومه دی نو هغه غوړي او برابري. لیکن چې کله پلار داسې وي چې هغه لوپري، لکه د پاکستان د بادشاهانو وزیرانو په شان دي چې هغه په خپله لوپر دی او هغه په خپله باندې چې کومه دی نو غل دی او ډاکوم دی او جوارګرم دی او شرابیم دی او زناکارم دی او هر څه دی، کور ته څه شی نه راوړي، بچي به دغه تار تار ګرځي، نو نه یې په خپو باندې پیزاري، نه به سر ټوپوي، نه به بتن جامې وي، او نه به سم د سړیتوب کوري. لکه څنګه چې زموږ دور دی، زموږ په پاکستان کې چې څوم مالداره دي هغه ښه مالداره شو، مالدارۍ ته روان دي، او چې کوم غریبانان دي هغه غریبانان شو. خوشحاله پکې سره دغه 150 طبقې دي، دا پې خوشحاله دي، او چې کومه عام خلک دی نه ټول پریشانه دي. دا د نااهل وزیر، د نااهل صدر، د نااهل مشر، د نااهل صاحب اقتدار نښه ده چې عوام خفه او بادشاه خوشحاله. دا نښه رګېده. دغسې یو سوچ دی، صرف یو سوچ او واورئ، نور څه شتی نه، ځکه تاسو پخپله نه غواړئ، عوام پخپله باندې ښه سړی غواړي نه، ناحل غواړي او ناحل یې خوښ دی، غل غواړي او غل یې خوښ دی. هغه پروتوکول په کار دی چې به یو وزیر اعظم په صدر پسې، یو صدر د کراچۍ کې راوتی دی او
او یا اتیا ګاډي بس چې کوم دی ورپسې دي، دا پلاټ دي، دا چای دي. وطن تباہ و برباد شو، باب شپېته اویا ګاډي ورپسې دي. اوس که دی د الله نه چېرته میرېدلی او د سړیتوب صدر وې، ده به ورته وایي د وطن څه حل دی چې زه را دومره پروټوکول اخلم، زه را دومره خرچې کوم، یو دوره باندې په کروڑاو روپۍ خرچې کوه. دا بېحسه خلک دی. ما کورو کې چا وویلی چې یاره پلانکي ځای کې داسې دومره معدنیات داري مال په پاکستان کې چې تر څو پورې د وطن خیرخوا صدر وزیر اعظم نه راغلی، د دې وطن خیرخوا مسلمان خو ډېره غټه خبره ده پرېږدوه، د دې وطن د دې ځمکې او د دې خلکو خیرخوا نه راغلی. تر هغه وخته پورې که پاکستان د سرو زرو باران وشي که نه هم به تاسو خوارې، هم به پریشاني. خیرخوا نه دی راغلی، په دې وطن خیرخوا نه دی راغلی. څوک خپل اقتدار غم راغستی دی، او څوک د خپل جیب غم راغستی دی، او څوک د خپل پارټۍ غم راغستی دی، او څوک د خپل لیډر غم راغستی دی. نو دعا کوو چې الله تعالی دې وطن خیرخوا یو شخص درکړي، هله به کېږي. او تر څو پورې چې داسې نه به کېږي. عمر ابن عبدالعزیز چې کله خلیفه شو، کله چې خلق چې کوم دی نو په خپلو ماتحت باندې ناجایز ټیکسونه ولګوي، هغه وطن به خامخا ورانېږي، د هغې خزانه به هم ختمېږي، د هغې مالیات به هم ختمېږي. دا نشي کېدلی. عمر ابن عبدالعزیز چې کله خلیفه شو نو هغه ټیکسونه مکمل ختم کړه، چې هغه ته وزیر خزانه ویل جناب تا ټیکسونه ختم کړه، دا حکومت په څنګه چلولی کېږي، او ټیکسونه خو حضرت عمر هم اخیستله. هغه ورته په هغه وخت کې چې کوم دی نو هغه جایز ټیکس و، د مسلمان حق به مسلمان لګېدو. اوس دا جایز ټیکسونه دا خو ظلم دی. د دې وجې نه زه دا نشم کولی چې زه چېرته د یو ماتحت مسلمان نه د ظلم ټیکس واخلم او د هغې په وجې زه جهنم ته لاړ شم. بس دا ټیکسونه ختم که الله به د حکومت چلی چې نه چلی، بس ما دې ختم کړي، ما دې مړ کړي، ختم شوه. خو زه د ظلم ټیکسونه په خپل عوامو نه راولم. او 2 میاشتې پس دا زړونه د الله په لاس کې دي، د الله په لاس کې. هغه زړونه هغه متوجه شو دغې حکومت ته، او د شپې خلک چې کوم دی سره او سپین زر او مالیات او خوراکونه راوړي چې هر څه چې کوم دی ډک شو، او هغه وزیر خزانه راځي جناب د ښودلو ځای نشته دی، او تا خو ولې چې هر څه ختم شو. ته چې کله په دې خپل ماتحت باندې نرمي کې، الله تعالی به تا نرمي کوي. دا عوام چې کوم دی ډېره زړونه به تا طرف ته متوجه، هېڅوک دوا نه کوي. د اختر په ورځ باندې حکومت ته دوا نه کوي، وطن ته دوا نه کوي. دا زړونه د الله په لاس کې، الله واړول، الله واړوله. ځکه واړوله چې ته ظلم کې، ته بربریت دی، او ستا یو ناجایز ټیکسونه دي، تا ته څه تاوان نشته. چا ته تاوان دی؟ نه صدر ته شته، نه وزیر اعظم ته شته، نه بل چیف ته شته، نه چې کوم دی چیف جسټس ته شته، نه وزیر ته شته، نه ممبر ته شته، نه مالدار ته شته. که دل کېږي نو هغه خلک به دل کېږي چې کوم ماتحت غریب خلک دی، هغه کېږي که نه. د ګرځېدو نه خلک چې کوم دی نو ووتله، د ظلم انتها. پیسې تا قرض اخیستلې دي، د موټروی نه خو چې کوم دی نو شل روډ ښه و، خپله جونګړه د قرض نه خو ښه ده چې خلک د دروازې وهي که نه، او تا بنګله جوړه کړې ده، په پردو پیسو دې محل جوړ کړی دی، او تا ته دروازې وهي که نه، تاسو خو هم نه پوهېږئ که نه چې یو سړی دی هغه په پردو پیسو محل جوړ کړی دی، او سهار او ماښام ته خلک راځي او دروازو باندې چې کوم دی پلې لت وله شروع کړله، او مور او خور هر څه وله کنځي. دا ښه ده که نه؟ یو سړي ځان جونګړه جوړه کړه او قرضه پرې نشته، هغه ښه ده. ستا د موټروی نه خو موږ له چې کوم دی شډل روډ ښه و، دې څه ضرورت شو چې نن د موټروی په سر باندې قرضې شروع شوي دی، دې حد ته راورسېدلی، ادا کولی نه شي چې هغه درته وایي کښېنه ته کښېنې، چې هغه پاسه ته پاسې. دا ظلم، دا انجام د دې وطن د هغې مشران نه شروع دی او دا روان دی. مونږ سره پکې لاس کې یو.
په دې وجه باندې قرآن صفا فرمایي تلک الدار الاخر نجعل للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. که ته د ماکې کې نو هم د الله نه مني، که ته مسلمان مړ کې نو دام نه مني، او که ته په دې خپل عوام باندې ناجایز ټیکسونه راولې نو دام نه مني. د دې هم اجازت نشته. ځان به خفه کې، ځان به تږی کې، ځان به وږی کې، هله به دې الله تعالی خوښوي. خو دا خو هغه چا ته خلک وایي چې الله مني که نه، آخرت مني، قبر مني، سبا مني، حساب کتاب مني. چې نه مني دا به داسې چې کوم دی نو اتي ته بیګل وهل دی نو پیدا خو نشته. دا آیت کریمه دی چې د وقت عظیم خلیفہ چې خپل بچی نهر طهر کړیو، خپل ځان نهر طهر کړی دی، هغه عمر ابن عبدالعزیز د وفات کېدو په ټایم کې دا آیت کریمه د هغه د خولې مبارکې نه وتلی دی چې کله وفات کېدو نو عمر ابن عبدالعزیز قاضي وقت ته وویل چې یاره ته لږ لاړ شه، زما میلمانه راله. دا هغه انسان و چې کله د مرګ په ټایم کې دغه قاضي ورته ویلو چې یاره جي څه وصیت وکړه. او څه وصیت وکړم؟ وصیت خو هغه سړی کوي چې ورسره پیسې، زما سره خو نه کور شته، نه جایداد شته، نه څه شته. 20-22 ساله چې کوي د مدینې ګورنري کړې ده، او 2 کال او 2 میاشتې څه دبره چې کومه دی دا یې خلافت کړی دی په 54% دنیا باندې، او کفن ورسره نشته، کفن ورسره نشته دی. نه ورته ویل چې یاره زه به څه وصیت وکړم، زما سره څه شته نه. نو هغه ورته پیسې راواخیستلې 2 لاک درهم هغې وله ورکړې. وجي دا واخله اوس وصیت وکړه که نه. هغه وخندله، وایي زه خو خلیفه یم که نه. ویل چې او وایي زه را مړ خو نه یم که نه. ویل چې نه. وایي دا ته خلیفه یې ورکړې، تا عمر ابن عبدالعزیز له نه دي ورکړې، دا دې چا له ورکړې؟ خلیفه له ورکړې. لکه ستاسو د حکومت چې کومه تحفې دي چې د 2 کروڑو، د 5 کروڑو، د 10 کروڑو، د 2 ارب روپو شی چې کومه دی په 5 لک روپۍ اخلي. یو غل نه ټول غلا دا اخلي که نه. ورته زه خلیفه یم. ویل چې وایي دا تا خلیفه له ورکړه، بیت المال ته ضرورت ته ورکړې 2 لاک روپۍ، 2 لاک درهم بیت المال ته حواله کړه. او هغه څه شو چې وفات کېدلو نو هغه ورته زما میلمانه راله. او دا آیت کریمه چې تلک الدار الاخرة، قرآن کې الله ورته په دې دنیا کې خوشخبري ورکړه چې آخرت چې کوم دی سرکشان او بغاوت والو دپاره جنت ما نه دی جوړ کړی. دا د غلو ځای، د غلو کور نه دی، د قاتلانو کور نه دی، د ظالمانو کور نه دی، د ډاکوانو کور نه دی، دا د زناکارو د شرابیانو کور نه دی، دا د رشوت خورو کور نه دی، دا د عاجزانو ایماندارو فقیرانو کور دی. دا راغ ایماندارو کور دی چې هغوی عقیده هم ټیکو، عمل هم ټیکو، معاملات هم ټیکو، اخلاق او کردار هم ټیکو. بلال به ورته ځي خو ابو جهل به ورته نه ځي. بلال به ځي خو ابو جهل به نه ځي. صہیب رومي به ځي خو لیکن فرعون به نه ځي. او چې ته ځان ته فرعون وایې نو ته به هم نه ځې بیا. چې ته وایې زه فرعون یم بیا خو به ته هم نه ځې. ډېر بغاوتونه مه کوه، خوله دې کنټرول کې ساته، بې کنټرول خبرې مه کوه. څوک هم چې ځان ته فرعون وي جهنم ته به ځي، څوک هم چې ځان ته قارون وي جهنم ته به ځي، څوک هم چې ځان ته ابو جهل وي جهنم ته به ځي، څوک هم چې شیطان رور ځان ته وي جهنم ته به ځي. الله هغوی له جهنم جوړ کړی دی، جنت ایماندارو له جوړ کړی دی، عاجزانو فقیرانو له جوړ کړی دی. وایي زه خالد یم، داسې وایه. وایي زه عمر یم، عمري کارونه به کوم، د بېغیرتۍ کارونه به نه کوم، د سړیتوب کارونه به کوم، پیغمبري کارونه به کوم، بیا به جنت ته ځي. الله تعالی دا جنت د دې عاجزانو فقیرانو دپاره پیدا کړی دی. عاجز او فقیر دې ته نه وایي چې پیسې ورسره نه وي. عاجز او فقیر دې ته نه ویل کېږي نسب یې ښه نه وي. عاجز او فقیر دې ته نه ویل کېږي چې یاره دې بادشاه دی. نه، عمر فاروق چې کومه دی خلیفة المسلمین دی او عاجز دی. عمر ابن عبدالعزیز چې کومه دی نو سره هغه خلیفة المسلمین دی خو عاجز دی.
خالد ابن ولید سیف الله دی خو عاجز دی. وګوره وته سلطان ټیپو، صلاح الدین ایوبی، دا چې کوم دی ټول بهادران او زړوران خو عاجز وو. چا ته عاجز وو؟ الله ته، د الله قانون ته، د پیغمبر سیرت ته، د پیغمبر سنت ته. د کافر په مقابله کې اشداء علی الکفار الرحماء بینهم. کافر ته بیا چې کوم دی مضبوط خلک وو، شیطان دوکه کولی نه شو. په دې وجه چې کله عمر ابن عبدالعزیز وفات کېدلو، خاندان نسب څومره اوچت دی، بنو امیہ څومره بادشاهان پکې راغلي دي چې حیران به شي ورته. نیکه بادشاہ دی، ترے بادشاہ دی، پلار 22 سال د حمص چې کوم دی گورنر پاتې شوی دی، په خپله 20-22 سال د مدینې گورنر پاتې شوی دی. د تره زامن ټول بادشاهان، سلیمان دی او که ولید دی او که هشام دی، ټول بادشاهان او وزیران، ټول دا خلک. معاویه رضی الله تعالی عنہ هغه ته وګوره، ټول یو خاندان، یو فیملی، لیکن چرته په خپل نسب فخر نه دی کړی، چرته په خپل سلسله د بادشاهۍ فخر نه دی کړی. څنګه چې د یهودو د هر څه تقسیم کړي، تاسو ته پته را یهود چې کوم دی یو مافوق الفطرت کارونه دي. دا مافوق الفطرت کارونه پیژنئ که نه؟ دم، درها، دا شیزونه، روحانیت، پیر، ملنګ، اخوا دی خوا دا اوله کړي چا دي مولیانو ته او د پیرانو ملنګانو ته. یو حکومت د آرامیتوب کارونه دا یې حواله کړي دي چا ته؟ دا یې دغې ټول ډاکوانو ته حواله کړي. لکه پاکستان، په پاکستان کې حکومت او حکمرانی چې کوم دی ټول دغه ډاکوانو ته حواله ده، ډاکوانو ته. او هر ډاکو چې کوم دی ځان له پیر نیولی دی، چا چې کوم دی غازي عبدالله شاه نیولی دی، او شهباز قلندر نیولی دی، او چا بریمام نیولی دی، او داتا گنج بخش نیولی دی، او پیر بابا دی، او عبدالرحمن بابا دی، او بل بابا دی، بل بابا دی. دا روحاني شي، دغه تقسیم دی د یهودو، د یهودو تقسیم. دغه پیر ته الیکشن ته ودروه، یو کس وله ووټ نه ورکوي. د سرنخ پوپرزبرګ ودروه، ووټ وله نه ورکوي. لیکن دغه ډاکوان، دغه ډاکو، دغه غل، دغه چې ورته مخکې نه هم پته و چې غل دی او ډاکو دی او زناکار دی او شرابي دی، هغې له ورکوي. دا تقسیم یهودو کړی دی، دا شیطاني تقسیم دی او دغه باندې مونږ روان یو. نو څنګه به ګټه راځي؟ څنګه به امن راځي؟ څنګه به سکون راځي؟ څنګه به مسلې حل کېږي؟ دا خو کېدلی نه شي. غل هم چغې وباسي غل نیسئ، او روغ هم چغې وباسي غل نیسئ، څوک پرې نیسي؟ غل خو په خپله منډې پسې وهي، هغه په خپله غل وی غل نیسئ. نو څوک ونیسو؟ هوا ونیسو، پیریان ونیسو، فرشتې ونیسو، څه شی ونیسو؟ ځکه چې کم سړی د احتساب چغه وباسي په خپله غل دی، 1 نمبر د هغه سره احتساب پکار دی، هغه احتساب نشته دی. نو عمر ابن عبدالعزیز آج کله وفات کېدو، نو دا آیات کریمه د سورة قصص آیت نمبر 83 دا د خلی مبارک نه راووتلو چې تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد والعاقبة للمتقین. دا امن و امان نه دی، دا چې په کمی بادشاہ کې خوف الهی موجودی او هغه پر رعایاو باندې رحیم وي، روب د هغه وي، امن و امان د هغه وي. امام قرطبي نقل کوي، علامه عینی نقل کوي، یو ځل حجاج ابن صب مدینې ته راغی، مدینې ته راغی، جومات ته لاړ. عمر ابن عبدالعزیز د هغه په دور کې د مدینې گورنر و. دی چې کله راغی نو هلته په جومات کې د خلکو نه تپوس کوي چې رعب زما زیات دی که د عمر ابن عبدالعزیز؟ وایي د عمر ابن عبدالعزیز. وایي خبره د چا منلی کېږي؟ وایي د عمر ابن عبدالعزیز. وایي سزا څوک ډېره ورکوي؟ وایي ته ورکوې. وایي هغه څومره سزا ورکوي؟ وایي د هغه سزا وایي د 10 د 20 لختو په منځ کې 10 لختې او 20 لختې چې کوم دی هغه سزا ورکوي. او چې کله هغه راوځي که نه نو ټول خلک طرف ته شي، دومره رعب دی. او چې هغه حکم وکړي که نه نو ماشومان، نر، ښځې ټول چې کوم دی هغه حکم ته نیغ ولاړي او ټول وایي چې بس منو، کم طرف ته لاړ شو. هغه ورته عجیبه خبره ده، رعب زما زیات دی ځکه چې زه قتلونه کوم، معمولی سزا زما قتل دی. سره دې نه تاسو وایئ چې رعب د عمر ابن عبدالعزیز دا څه شی دی؟ الخوف الهي دی، هغه د الله نه یېرېږي، ته د الله نه یېرېږې.
آپ د عوام باندې چې کوم دی سره مهربان دی، نرم دل دی، نه رحم کوي او ته رحم نه کوې. د دې وجې نه د هغه روب زیات دی، د هغه چې کوم دی نو اثر زیات دی، حکم یې خلک مني. ولې؟ قول فعل برابر دی. نن خو هم قول فعل نه دی برابر، تر دې پورې منبر باندې ناسم قول فعل نه دی برابر. نو عام خلکو دا بادشاه خو پرېږده، چې کوم لګیا دی د هغه قول فعل نه دی برابر. دومره خبرې کوي حیران بشي. شروع به وکړي د موبایل نه، خانه د انصاف خبرې پکې پلانکې غل دی او زه داسې یم او پلانکې ډاکو دی او زه داسې یم او دی پخپله غلي، پخپله سودخوري، پخپله حرامخوري، پخپله ډبل شایي، پخپله سنګل شایي، مال وهي. او لیکن چې کله خبره راشي نو د انصاف خبرې کوي، د عدالت خبرې کوي. د دې سړي په خبره کې نه اثري او نه ضروبي. نو ځکه ورته عوام ویلې چې حجاجه څومره ظلم کولی شي که نه کوه، خو ستا نه څوک نه هېرېږي. که هېرېږي که نه د عمر ابن عبدالعزیز نه هېرېږي. او دواړو کې اوس وګورئ که نه، حجاج ابن یوسف مړ شو، او چې کله مړ شو که نه نو حسن بصري ویل چې یا الله چې مړ دې کو اذا امیته فامت سنته، رب چې دا دې مردار کو که نه نه دره سنت ختم که، دفن یې که، د نه وروستو هسې بادشاه رانولې. خلقو جشن مناو کړی دا په مرګ باندې، په مرګ باندې جشن مناو کړی. لیکن بل طرف ته عمر ابن عبدالعزیز وفات شو، زناورو جړل. د سیرت ته عمر ابن عبدالعزیز کې علامه ندوي نقل کوي چې کله عمر ابن عبدالعزیز وفات شو، د دومره میلون نه لرې په یو ځنګل کې یو شپونکی اوسېدل او چغې کړې ول عمر ابن عبدالعزیز وفات شو، را منډې کړې، هر څه یې پرېښودل. چا ورته ویل ولې منډې وهې؟ ورته ویل عمر ابن عبدالعزیز وفات شو او جړلی. وایي تا ته څه پته ولګېد؟ ته د ځنګل کې یې او ته وایې چې هغه وفات شو. ویل ما ته پته ولګېده، امن اوچت شو. 2 کاله وشو چې زما د ګړو بیزو سره شرمخان یو ځای ګرځېدل، خو زما په ګړي بیزې باندې شرمخ حمله نه ده کړې. او نن چې کومه دی نو زما بیزه شرمخ ماته کړه. زه پوه شوم چې عمر ابن عبدالعزیز وفات شو. لاړو د قسطنطنیې نه پادري اعظم د عیسایانو پادري هغه سلی پوګۍ ښودلی دی او راغی او د عمر ابن عبدالعزیز د قبر تپوس کوي. 3 ورځې ورته ناست جړلی ورته. ولې پسې جړل؟ عیسایانو پسې جړل، یهودیانو پسې جړل، مسلمانانو پسې جړل، زناورو پسې جړل، غریبانانو جړل، مالدارانو جړل. سړی و اوس زمونږ دا چې مړه شي نو تاسو په دې پسې جاړئ. څوک ورته دوا نه کوي، څوک یې جنازې له نه ځي. وګورئ که نه مخکې ورځو کې یو مولانا صاحب یو شیخ صاحب شهید شو، څومره غټه جنازه وه. خلقو هغه چا پېژندل هم څوک نه، هغه هم جنازې له تلي. مخکې یو څو میاشتې مخکې یو پیر صاحب وفات شوی، پیر صاحب و که نه، څومره خلک یې جنازې له تلي. ولې تله؟ ځکه چې که نور څه نه شو کولی نو دوا خو درته کوو که نه چې یا الله دا خلک وبخې او دا وطن جوړ کړي او امن و امان راولې. دا دعا خو کوو که نه، نور ته څوک دوا کوي؟ تاسو ستاسو صدر دوا کوي، ستاسو وزیر اعظم دوا کوي، ستاسو وزیر اعلی کوي، ستاسو چیف اف آرمی سټاف کوي، ستاسو وزیر داخله کوي، وزیر پلانکې کوي، ډوډۍ خوړپې کوي. دوا ورته کوي؟ نه کوي ته که نه. بیا هم د هغوی پالشیانې پالشونه هغې دپاره لګوئ او په علماو پسې خبرې کوئ. که دوا کوي دا غریبانان ملنګان درته کوي. مړی شوی دوا ورته وکوئ او بیمار دی دوا ورته وکوئ او امن و امان خراب دی دوا وکوئ او دې وطن ته دوا وکوئ او بیرته بیا په کاڼو باندې ولئ. بیا دا انجامي سړیتوب سره لاړ شي. نو خلک خو پرېږدوئ. حاضرین د دنیا نه چې دی د سړیتوب سره لاړ شي، د مرګ نه پس خو راته څوک دوا وکړي که نه. څوک خو وایي چې را ډېر ښه سړی و الله دې وبخي، یا ډېر بې ضرره سړی و الله دې. دا 2 ټکي دي که نه. ډېر ښه سړی و الله دې وبخي او ډېر بې ضرره سړی و الله دې وبخي. هسې نه چې وایي چې شکر دی چې دې مردار نه خلاص شو. او بیا پکې دا ځینې پټ وایي چې پروردګاره دی په دې جنازګاه کې، په دې عیدګاه کې او پلانکي ځای کې ولې راوړو، سیند ته بیا اچولی وی، یا په دې هدیره کې ولې خښ کو، بل ځای کې به چېرته خښ کړی وی. مړو ته به یې تکلیف وي. او غالبا چې زما خیال دی چې 80% خلک هم دغه شانتې د دنیا نه ځي، ټول بې ضرره دي. نو بې ضرره نه ټول ضرریان دي. دا خپله ژبه په کنټرول کې کول پکار دي. چې مړه شو چېرته خو څوک د سړیتوب نظر خو راته وکړي او که نه ورې تباه و برباد یو. الله تعالی دې موږ صحیح پر امن مسلمانان جوړ کړي، عادلان مسلمانان دې موږ جوړ کړي.
الله دې موږ معاف کړي. ومان البلاغ.